अस्सलामुअलैकुम। हम पश्तवान खबरों सरा ज़ेम रोशना ज़मीर टोलो नावल द नन ورځې مهم خبرونه د حکومت لخوا سپریم کورټ کې یو درخواست دایر کړی شوی چې پکې د آئین د 63 آرټیکل تشریح غوښتنه شوی. د آرټیکل د ممبرانو د وفادارۍ بدلولو متعلق دی. صدارتي ریفرنس د ګول په ورځ د حکومتي وکیل یا اټارني جنرال لخوا سپریم کورټ کې داخل شوی. څوک هم د ووټ اچولو نه منې کېدی نشي. د خلکو په راغونډولو به څوک د ووټ اچولو نه د منې کولو اجازت ور نه کړو. آرټیکل 63 د سیاسي پارټو د حقونو خبره هم کوي. پارلیمنٹ کارکردګي باید د آئین او قانون مطابق وي. د چیف جسټس آف پاکستان جسټس عمر عطا بندیال وینا. پی ټی آی منحرف شوي مشرانو ته هارس ټریډینګ وایي، خو پخوا به دغه عمل ته د ضمیر آواز ویل کېدل. سپریم کورټ نه بهر خبریالانو سره په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وینا وایي په حکومت کې نه جمهوریت شته او نه جمهوری سوچ شته. د مسلم لیگ نون ترجمان مریم اورنګزیب وایي چې سپیکر د آئین څخه انحراف کړی دی. د آئین خلاف ورزي غداری او بغاوت دی. سزا لپاره دی تیار اوسي. مریم اورنګزیب ویلي دی چې په 14 ورځو کې آئینی تقاضا نه پوره کولو سره عمران صاحب او سپیکر د آرټیکل 5 مجرمان دي. سپیکر د مارچ په 15مه غونډه رابللو سره د آئین خلاف ورزي کړې ده. د آئین آرټیکل 450 تر مخه غونډه نن کېدل پکار وه. د پیپلز پارټۍ رهنما شیری رحمان وینا وای ریکوزیشن نه وړاندې وزیرانو اپوزیشن ته د عدم اعتماد راوستلو لپاره چیلنجونه ورکول. اوس وزیر اعظم ناراضه غړو ته د واپس راتلو لپاره منتونه کوي. د سندھ هاوس حملې په اړه رپورټ سپریم کورټ کې جمع. رپورټ د آئی جی سندھ لخوا جمع کړی شوی دی. رپورټ کې ویلي شوي دي چې د 10 پولیس اهلکارو پر ضد کاروایی او د هنګامارایي کولو والا خلکو پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده. د ملزمانو پر ضد چالان ټرایل کورټ کې جمع کړی شوی دی. د سندھ هاوس او ریډ زون سکیورټي سخت کړی شوی او د پولیسو اعلی چارواکي د سندھ هاوس پیښې په اړه تحقیقات کوي. وزیر اعظم عمران خان د پیمز نوې حادثاتي او ایمرجنسي هسپتال سنگ بنیاد کېښودو. وزیر اعظم عمران خان دعوه کړې چې د دې نه وړاندې یو حکومت هم د هیلث کارت په شان منصوبه نه ده ورکړې. موږ ته د آبادۍ مطابق وسایل هم زیاتول پکار دي. د اسلامي تعاون تنظیم یعنی OIC د خارجه وزیرانو د کونسل 48مه غونډه سبا اسلام آباد کې شروع کیږي. د دې 2 ورځنۍ غونډې لپاره ټولې تیاریانې مکمل. د غونډې عنوان د اتفاق د انصاف او ترقۍ لپاره د پارټنرشپ جوړول دي. حکومت غونډې کې ګډون کوونکي بین الاقوامي میلمنو ته د پاکستان د ورځې د پریډ د کتلو دعوت هم ورکړي. پریډ بعد شروع په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شي. د OIC د خارجه وزیرانو کانفرنس لپاره نور میلمانه اسلام آباد ته رارسېدلي. 2 ورځنی کانفرنس د مارچ په 22مه شروع کیږي. د OIC 48م کانفرنس لپاره ټول انتظامات مکمل دي او زیات خارجه وزیران به نن اسلام آباد ته راشي. د وزیر خارجه شاه محمود قریشي وینا. افغانستان سره د مرستو لپاره د اسلامي ملکونو تعاون تنظیم د یو فند شروع کولو اعلان کړی دی. د ګل په ورځ په اسلام آباد کې د انساني همدردۍ ټرست فند په اعلان دستخط وشول. دستوره کې د اسلامي ترقیاتی بینک صدر ډاکټر سلیمان الجاسر، د OIC سیکرټري جنرل حسین ابراهیم طه او خارجه وزیر شاه محمود قریشي ګډون وکړ. ذمہوار کسان او په خاصه توګه والدین د پولیس ترڅنګ ودرېږي. د یو قوم په حیث د جنگونو او هر قسمه اجتماعي بدې ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړي. د مردان SP آپریشن محمد کیس وینا پای په تیرو 2 میاشتو کې د تختبای سرکل پولیس د شوکې، غلا، ډاکې، نشي خرڅونکي، د قبضه مافیا او نورو سختو جرمونو کې ککړ 109 کسان گرفتار کړي. پارا چنار کې عید نوروز په ډېر جوش و جذبې سره لمانځل شي. دستورو کې د خلکو خوشحالي د لیدو وړ ده. د تیر شوي کال په شان دې کال هم په سیمې کې د عید نوروز خوشحالو دستورې کولی شي
چې پکې په زرګونو خلک ګډون کوي. په دغه ورځ امیر وي او که غریب په هر کور کې 2 قسمه خوراکونه تیارولی شي. د محکمه صحت نوخار لخوا په کوړه خټک کې د ډینګي په اړه سیمینار او فری میډیکل کیمپ کې کمشنر پېښور ریاض محسود، ضلع انتظامیه او ډاکټرانو ګډون وکړو او ډینګي په اړه خلکو ته معلومات هم ورکړو. د ډینګي په اړه د پوهاوي سیمینار ترڅنګ مفت میډیکل کیمپ هم ترسره شو چې پکې د زنانو او نارینه علاج مفت وشو او مفت دوايانې هم ورکړې شو. ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې کمې په یو ورځ کې 303 کسانو کې د وایرس تصدیق. د کرونا وایرس له امله 2 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړي. په ملک کې د مثبت کیسونو شرح 1% ریکارډ کړی شوی. د NCOC لخوا تازه شمیرې جاری. د دارالحکومت کیف په یو مارکیټ او د استوګنی په یو سیمه د روسي بمبارې په نتیجه کې 6 کسان وژل شوي دي. د یوکرین حکومت وینا یوکرین د ایمرجنسي خدماتو ادارې د دغه حملې ویډیو هم خپره کړې ده. د حملې نه فوري پس اور وژونکې ګاډۍ او رضاکاران دغه سیمې ته لیږلي شوي. ایمرجنسي خدماتو ادارې لخوا بیان جاری. په چین کې د سپرلو یو جهاز د جنوبي ګوانګشي صوبې په غرونو کې راغورځېدلی دی. جهاز کې 132 کسان سوارو. د مړو د صحیح تعداد اندازه نشته خو جهاز کې سورو ټولو سورلو او د حملې د مرګ یره څرګند شوی. نن د پاکستان بشمول ټوله نړۍ کې د ځنګلاتو ورځ مانځلی شي. بردیر ګورنمنټ های سکول کاټن کې د ورلد فارسټ ډے واک او تقسیم انعامات دستوره وشوه. رپورټ د بولیټن برخه. ډیر اسماعیل خان کې په اول ځل د باکسینګ مقابلې ترسره شوي. مقابلو کې پاکستانی لوبغاړو ترڅنګ ګاونډي هیواد افغانستان څخه راغلي لوبغاړو هم برخه واخیسته. د ملک زیاتره علاقو کې د اوچ او خشک موسم پاتې کېدو پیشنګوئی. د موسمیاتو محکمه وايي د ټولو نه زیات باران بانجي کې 6 ملي میټر اورېدلې. د ټولو نه زیات درجه حرارت په ټنډوجام کې 41 او سیبي کې 40 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلي خبرونو سره راځو د یو وړې شانت مینه پس. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د حکومت لخوا سپریم کورټ کې د یو درخواست دایر کړی شوی چې پکې د آئین د 63 آرټیکل تشریح غوښتنه شوې ده. د آرټیکل د ممبرانو د وفادارۍ بدلولو متعلق دی. حکومتي وکیل یعنی اټارنی جنرال صدارتي ریفرنس د ګل په ورځ سپریم کورټ کې داخل کړو. حکومت دا ګام په داسې وخت اخیستی چې د PTI د قومي اسمبلی ځینې ممبرانو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد په حق کې د ووټ اچولو اشارې ورکړي دي. حکومت د وړاندې نه دغه ممبرانو څخه وضاحت طلب کړی دی. وزیر اعظم د اتوار په ورځ درګۍ کې یوې جلسې ته وینا کې خفه ممبرانو ته ویل که واپس راشي نو معافي به ورته ورکړي. د آئین د 63 آرټیکل تر مخه د پارلیمنت یو ممبر نااهل کیدای شي که چیرې هغه خپلې پارټۍ د هدایاتو باوجود د وزیر اعظم یا وزیر اعلی خلاف عدم اعتماد کې بل چاته ووټ ورکړي او یا غیر حاضر پاتې شي. دا قانون د آئینی ترمیم په وخت یا د بجټ د منظورۍ نه د غیر حاضرۍ په بنیاد هم لاګو کیدای شي. چیف جسټس آف پاکستان جسټس عمر عطا بندیال ویلي دي چې څوک هم د ووټ اچولو نه منې کېدی نشي او موږ خلکو په راغونډولو سره څوک د ووټ اچولو نه د منې کولو اجازت ورنه کړو. نن سپریم کورټ کې د عدم اعتماد نه وړاندې د جلسو د بندولو په هکله د وکیلانو په یو درخواست د بحث په وخت چیف جسټس وویل چې د آئین تر مخه پارلیمنت تر ټولو مرکزی اداره ده او د پارلیمنت کارکردګي به د آئین او قانون مطابق وي. چیف جسټس وویل چې پارلیمنت کې د سیاسي پارټو حقونه هم محفوظ دي او آرټیکل 63 د سیاسي پارټو د حقونو خبره هم کوي. هغه ویل چې هیڅوک هم د ووټ اچولو نه منع کېدی نشي. عدالت د آرټیکل 63 د تشریح لپاره د غټ بنچ جوړولو فیصله هم وکړه.
मौलाना फजल रहमान वیلي دي چې د PTI منحرف شوي مشرانو ته هارس ټریډینګ وایي خو پخوا به دغه عمل ته د ضمیر आवाज ویل کېدل. د سپریم کورټ نه بهر خبريالانو سره په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل په حکومت کې نه جمهوریت شته او نه جمهوری سوچ شته. هغه ویل چې هیله لرو چې د عدم اعتماد په تحریک کې به عدالت د آئین او قانون مطابق فیصله کوي. न यहाँ पर जमहूरियत है न कोई जमहूरी माहौल है. एक आमिराना सोच, चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर मुसल्लत होना अदालत के सुपुर्द है और वो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला देंगे. د مسلم لیگ نون ترجمان مریم اورنګزیب ویلي دي چې سپیکر د آئین څخه انحراف کړی دی، د آئین خلاف ورزي غداري او بغاوت دی، سزا لپاره دی تیار اوسي. د مسلم لیگ نون ترجمان مریم اورنګزیب ویلي دي چې په 14 ورځو کې آئینی تقاضا نه پوره کولو سره عمران صاحب او سپیکر د آرټیکل 15 مجرمان دي. هغه ویل چې د ریکوزیشن جمع کولو نه وروسته 14 ورځې تیرې شوې دي. د سپیکر د قومي اسمبلی غونډه نه رابلل غیر آئینی کار دی. هغه زیاته کړه چې سپیکر د ممبرانو سره مختلفه رویه ساتي. د پیپلز پارټي رهنما شيري رحمان ویلي دي چې سپیکر د مارچ په 25مه غونډه رابللو سره د آئین خلاف ورزي کړې ده. د پیپلز پارټي سېنیټر شيري رحمان ویل چې د سپیکر وضاحت ناقابل قبول دی. د آئین آرټیکل 350 تر مخه غونډه نن رابلل کېدل پکار و. سپیکر د مارچ په 25مه غونډه رابللو سره د آئین خلاف ورزي وکړه. شيري رحمان ویل چې ریکوزیشن نه وړاندې وزیرانو اپوزیشن ته د عدم اعتماد راوستلو لپاره چیلنجونه ورکول. ریکوزیشن نه وروسته وزیر اعظم ویل چې دعا یې قبول شوه. هغې زیاته کړه چې وزیر اعظم اوس ناراضه غړو ته د واپس راتلو لپاره منتونه کوي. دا په آئین کې نشته چې غړي د پارټۍ د لیډر د مرضی بغیر ووټ نشي ورکول. وزیر اعظم او حکومت د خلکو ته دمکیانې ورکول بند کړي. IG اسلام آباد د سندھ هاوس حمله په اړه رپورټ سپریم کورټ ته جمع کړی دی. رپورټ کې ویلي شوی دی چې د سندھ هاوس پیښه افسوسناک وه او د احتجاج په مهال ګیټ ته هم نقصان رسیدلی دی. د 10 پولیس اهلکارو پر ضد کاروایی او هنګاماري کولو والا خلکو پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده. رپورټ تر مخه د سندھ هاوس بهر د اسمبلی 2 غړي هم موجود وو او د دوی په ګډون 15 کسان نیولي شوي دي. د ملزمانو خلاف مقدمې د ضمانت قابل دي ځکه دوی په شخصي ضمانت رها کړی شوي دي. د ملزمانو پر ضد چالان ټرایل کورټ کې جمع کړی شوی دی. د سندھ هاوس او ریډ زون سکیورټي سخته کړې شوې ده او د پولیسو اعلی چارواکي د سندھ هاوس پیښې په اړه تحقیقات کوي. یاد دی وی چې د زیارت په ورځ چیف جسټس عمر عطا بندیال په سندھ هاوس د حملې په اړه د IG اسلام آباد څخه رپورټ وغوښتو. وزیر اعظم عمران خان د پیمز نوې حادثاتي او ایمرجنسي اسپتال سنگ بنیاد کې خودو. افتتاحي دستور ته د خطاب په وخت وزیر اعظم عمران خان دعوه کړې چې د دې نه وړاندې یو حکومت هم هیلث کارت پشان منصوبه نه ده ورکړې. د انسانیت خدمت زموږ اولین ترجیح ده. هغه ویل چې موږ ته د آبادۍ مطابق وسایل هم زیاتول پکار دي. زه خوشحاله یم چې ملک په هر اداره کې د اصلاحاتو لپاره څه نه څه شوي دي. यहाँ हम अपनी आबादी के लिए मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं और ये कितना बड़ा ख्वाब था तो शुरू में सारों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता. ये हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान की, जो इसकी विजन थी, फलाई रियासत, इस्लामी फलाई रियासत, ये सबसे बड़ा हमने कदम उठाया है उस रास्ते के ऊपर चढ़ने का. मुझे बड़ी खुशी है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे तालीम हो, किसी ने भी नहीं पाकिस्तान में सोचा था कि 70 साल के बाद एक हुकूमत कोशिश करेगी एक तालीमी निसाब लाने के लिए. सीरत नबी का फ़ैसला किया कि अपने सारे बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाएंगे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए. अब मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें. ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए. अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए. और जितना आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएंगे उतना हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ऊपर चली जाएगी. د اسلامي تعاون تنظیم یعنی OIC د خارجه وزیرانو د کونسل 48مه غونډه سبا اسلام آباد کې شروع کیږي. د دې 2 ورځې غونډې لپاره ټولې تیاریاں مکمل شوې دي. د دې غونډې عنوان دی د اتفاق، انصاف او ترقۍ لپاره د پارټنرشپ جوړول. حکومت غونډې کې ګډون کوونکي بین الاقوامي میلمنو ته د پاکستان د ورځې د پریډ ته کتلو دعوت هم ورکړی دی.
کم چې بعد د شورو په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شي. په یو بیان کې ویلي شوي چې د اسلامي تعاون تنظیم غونډه کې به په ډیرو موضوعاتو او د تنظیم د مرکزی سیکریټریټ په سرګرمو خبرې وکړې شي. د دې نه علاوه د فلسطین او القدس په شمول اسلامي دنیا د مسلو د حل لپاره به پاس شوي ډیرو قراردادونو د عمل درآمد جایزه هم واخیستې شي. په دې اجلاس کې به د افغانستان په حالاتو او د هغه ملک د خلکو په انساني غمیزه په خصوصي توګه بحث وکړي شي. د دې نه علاوه د مقبوضه کشمیر په موجوده صورتحال به هم غور کیږي. په خپل یو ټویټ پیغام کې وزیر اعظم عمران خان د غونډې ګډونکونکو ته هرکلی ویلي دی چې پاکستان خلک د دوی میلمستیا د ملک او قام لپاره د فخر وړ ګڼي. د اسلامي ملکونو د تعاون تنظیم د خارجه وزیرانو کانفرنس لپاره میلمانه اسلام آباد ته رسیدلی دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې د OIC 48م کانفرنس لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي او زیات خارجه وزیران به نن اسلام آباد ته راشي. وزیر خارجه د ګل په ورځ یو بیان کې ویل چې د چین خارجه وزیر به د خصوصي میلمه په حیث کانفرنس کې ګډون وکړي. هغه وایي وزیر اعظم عمران خان به هم غونډې ته وینا وکړي. ښاغلي قریشي زیاته کړې چې د کانفرنس ګډونکي به د پاکستان ډے پریډ کې د خصوصي میلمنو په حیث هم شرکت وکړي. کانفرنس اسلام آباد کې جوړېدو سره به پاکستان د OIC چیئرمین جوړ شي. کانفرنس به اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په حال کې کیږي چې حال خارجه وزارت ته سپارل شوي دي. د امن ټینګولو لپاره خصوصي اقدامات شوي دي چې د پولیس او رینجرز نه علاوه فوج هم رابلل کېدی شي. د اطلاعات او خبرونو لپاره وزیر مملکت فاروق حبیب وایي چې په اقوام متحده کې د اسلاموفوبیا خلاف قرارداد منظوریدل د اسلامي ملکونو تنظیم یو لویه کامیابی ده. اسلامي ملکونو تنظیم به د مسلمانانو او اسلامي ملکونو د مسلو لپاره کردار ادا کوي. هغه زیاته کړې چې OIC د مسلمانانو د اتحاد لپاره تنظیم دی. OIC का प्लेटफॉर्म है, ये उम्मत के इत्तेहाद के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा को दुनिया के अंदर जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उसके तदारुक के हवाले से एक अहम किरदार अदा करेगा. और ख़ास तौर के ऊपर जो OIC की एक मुश्तरका एक अचीवमेंट है, जो दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमान ममालिक की जो अचीवमेंट है, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से UN में करारदाद पास हुई है, वो OIC ने ही वो करारदाद सबसे पहले 2020 में अडॉप्ट की थी. 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाने के हवाले से. افغانستان سره د مرستو لپاره د اسلامي ملکونو تعاون تنظیم د یو فند د شروع کولو اعلان کړی دی. د ګل په ورځ په اسلام آباد کې د انساني همدردۍ ټرست فند په اعلان دستخط وشول. دستوره په خارجه وزارت کې جوړه شوې چې په اعلان د اسلامي ترقیاتي بینک صدر ډاکټر سلمان الجاسر، د OIC سیکریټري جنرال حسین ابراهیم طه او خارجه وزیر شاه محمود قریشي ګډون وکړو. دا فند به د اسلامي ترقیاتي بینک لخوا کار کوي چې افغان ولس سره به د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړي. د OIC سیکریټري جنرال وایي چې د فند به براه راست افغانستان ته مرستې ورسوي، ولې په دې اړه به نورو نړیوالو ادارو سره هم رابطې وساتي. OIC افغانستان لپاره طارق بخیت خصوصي استازی ټاکلی دی چې د مرستو رسولو کې به مهم رول لوبوي. هغه افغانستان ته په دې اړه سفرونه هم کړي دي. د مردان SP اپریشن محمد کیس ویلي دي چې ذمہوار کسان او په خاصه توګه والدین د پولیس ترڅنګ ودرېږي او د یو قوم په حیثیت د جنګونو او هر قسمه اجتماعي بدې ختمولو لپاره خپل کردار ولوبوي. په تیرو 2.5 میاشتو کې د تخبایي سرکل پولیس د شوکې غلا، ډاکې، نشي خرڅونکي، د قبضه مافیا او نورو سختو جرمونو کې ککړ 109 کسان گرفتار کړي دي او د دوی 23 کلاشنکوفونه، 15 کلاکوفې، 23 شاټ ګنونه، 3 ټوپکې، 350 بیلابیل قسم تمانچې او 1540 کارتوس ترلاسه کړي دي. د نورو عملیاتو په ترڅ کې 100 کیلو چرس، خواوشا 0.5 کیلو آیس، 3 لیټره شراب هم نیولې شوي دي. په دې موقع DSP تخبایي سرکل روحان زیب هم پښتون نیوز ته صدارنګ وینا وکړه. مهم موږ د SP اپریشن په قیادت کې شروع کړو. تخبایي سرکل په دې کې چې کوم ریکوري شو تاسو کتل تقریبا 108 کیلوګرام پاره کې په صرف منشیات برآمد شوي دي. پاره کې آیس هم شامل دي، پاره کې شراب هم شامل دي، دغه سي ناجایز اسلحه، دغه سي نور چې کوم جرائم پیشه 109 په دې کې مجرمان اشتیاري گرفتار شوي دي. کم دا موږ یو پروګرام دې لپاره کړو چې یو خو پته ولګي عوامو ته چې پولیس کوم کارکردګي کوي چې هغه خلکو ته ښکاره شي. دویم دا دی چې جرائم پیشه خلکو ته په دې کې یو میسج دی چې دا که څوک هم داسې حرکت کوي نو پولیسو د تخبایي سرکل چې دغه چمتو دی.
د محکمه صحت نوخار پاکوړه خټک کې د ډینګي په اړه سیمینار او فری میډیکل کیمپ منعقد کړو چې پکې کمشنر پېښور ریاض محسود ضلع انتظامیه او ډاکټرانو ګډون وکړو او د ډینګي په اړه خلکو ته معلومات هم ورکړل. د ډینګي په اړه د پوهاوي سیمینار ترڅنګ مفت میډیکل کیمپ هم ترسره شو چې پکې د زنانو او نارینو علاج وشو او مفت دوایان هم تقسیم کړې شوې. په دې موقع ډي ایچ او ډاکټر شعیب وویل د صحت محکمې لخوا د ډینګي مخنیوي لپاره ټول ګامونه پورته کړی شوي دي او د ډینګي څخه د حفاظت په اړه عام پوهاوی ورکول کیږي. دا اقدامات د وخت مهم ضرورت دي. जब पिछली दफ़ा डेंगू वायरस आया नौशहरा में, पेशावर में, खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, ख़ासकर पेशावर की डिवीज़न की मैं बात करूँगा, तो उस वक़्त इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर हम मार्च, अप्रैल या फरवरी में एहतियाती तदाबीर या हमारी हेल्थ टीमें एक्टिव होती या लोगों के साथ को सही तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको मोबिलाइज़ करके हम एहतियाती तदाबीर अपनाते तो शायद हमें वो दिन ना देखने पड़े. د ملک په مختلفو برخو کې د تلیسیمیا ختمولو لپاره کارکونکو د پیښور په نشترحال کې د فلاحي تنظیم لاړه را جوړه شوې دستوره کې ګډون وکړو چې مقصد یې ملک د تلیسیمیا نه پاکول دی. د دې غونډې په اړه زموږ همکار محمد عثمان د ګډونوالو سره خبرې اترې کړې دي. راځئ چې وګورو. نشترحال کې د جی ایس ټي لخوا یو اویرنس سیشن شو. جی ایس ټي د سشي او د کار سکی دا ټیم زموږ سره یو پیغله موجوده نور ډیټیل بدای نه والو تعارف را سره خپل کوي او دا راته وایي چې نه سیشن تاسو سره حواله سره او اورال تاسو کار سره. मेरा नाम यमुना सरदार है. जिहाद फॉर जीरो थैलेसीमिया ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली थैलेसीमिया डिजीज़ के अवेयरनेस पे काम करती है जो कि एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है. 2 माइनर अगर आपस में शादी कर ले तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा दुनिया में आता है और उसको खून की ज़रूरत होती है, वो खून के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता. और हम यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि हर कोई शादी से पहले अपना थैलेसीमिया माइनर टेस्ट करवाए ताकि 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी ना हो. څنګه چې تاسو واورېدل دغه ظلمو او پیغلو باغ دور دی نو دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. نن په پیښور نشترحال کې د دوی لخوا دغه اویرنس سیشن نن د پاکستان بشمول ټوله نړۍ کې د ځنګلاتو ورځ مانځل شي. برادیر ګورنمنت های سکول کاټن کې د ورلد فارسټ ډے واک او انعامات تقسیم کولو حواله سره دستوره شوې. په دې موقع ونې بوټي هم لګول شوي دي. نور تفصیل برادیر نه د محمد اسلام په دې رپورټ کې. برادیر ګورنمنت های سکول کاټن کې ورلد فارسټ ډے او تقسیم انعامات حواله سره دستوره شوې. دستوره کې پخوانی صوبایي وزیر او ایم پی عنایت الله خان، د ګورنمنت های سکول کاټن پرنسپل رحیم الله خان، د محکمې فارسټ رینج افیسر شاهظاهر، د علاقې مشرانو، د سکول ماشومانو او استادانو ګڼ شمېر کې ګډون کړی. په دې موقع خپل وینا کې ممبر صوبایي اسمبلی عنایت الله خان او نور وویل چې د تعلیم نه بغیر ترقی ممکن نه ده او جدید تعلیم حاصلول د وخت ضرورت دی. دوی د استادانو او طالب علمانو سره سره د والدینو نه د موسمیاتي اثراتو نه بچ کېدو لپاره په شریکه ونې بوټي لګولو غوښتنه هم کړې. په دې موقع د ورلد فارسټ ډے حوالې سره واک هم شوی او ممبر صوبایي اسمبلی عنایت الله خان او نورو په ښه کارکردګۍ په استادانو او طالب علمانو کې شیلډ او انعامات هم تقسیم کړي. د ورلد فارسټ ډے مناسبت سره ممبر صوبایي اسمبلی عنایت الله پرنسپل ګورنمنت های سکول کاټن رحیم الله خان ونی بوټي هم لګولي. محمد اسلام هم پښتون نیوز برادیر. پارا چنار کې عید نوروز په ډیر جوش و جذبې سره لمانځل شي چې پکې خلکو خوشحالي د لیدو وړ ده. د تیر شوي کال په شان دې کال هم په سیمې کې د عید نوروز خوشحالو دستورې کولی شي چې پکې په زرګونو خلک ګډون کوي. د نوروز ټولو نه غټه دستوره زیړان علي زیارت کې ترسره شوې. په دغه ورځ امیر وي او که غریب په هر کور کې 2 قسمه خوراکونه تیارول شوي. دغه خوشحالۍ په موقع خلک د یو بل کورونو ته د مبارکۍ لپاره هم ځي. همدغه شان نوې جامې هم ضرور اچوي. دغه دستورو د پرامنه ترسره کېدو لپاره ضلع انتظامیه او فورسز سخت سکیورټي انتظامات کړي. د اسلام آباد په یو مقامي یونیورسيټي کې د یو سیمینار تابع شوی و. د سیمینار مقصد د ښځو سره تړلې صحت او صفایي په اړه پوهاوی ورکولو. د سیمینار تابع د میټیر ګروپ لخوا شوی و. سیمینار ته خپل وینا په وخت ډاکټر ماجده ظفر وویل چې زنانه د صابون او لیکوډ صابون د استعمال نه ډډه وکړي ولې چې دا د حفظان صحت د عامو اصولو خلاف ده او د هغوی صحت ته نقصان رسولی شي. ډاکټر ماجده ظفر زیاته کړه چې زنانه د صابون په ځای د پایډین لس اته څاڅکي د اوبو سره استعمال کړي. د سوال جواب وقفې نه پس هغې په ځوانانو زور راوړو چې د خپل صحت او خوراک د خیال وساتي. په دې موقع د میټیر ګروپ مارکیټینګ ډایریکټر محمد ریاض ویل چې موږ د ملک نورو تعلیمي ادارو کې هم دا قسمه سیمینار منعقد کوو او په مستقبل کې به هم دا سلسله جاری وي. ګډون کوونکو د سیمینار د تابع ستاینه وکړه.
मुल्क के द कोरोना वायरस केसों के मुसलसल कमे रवान दे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC लखवा जारी करे ताज़ा शमेर तरमखा पतेरो सलवेरिश घंटों के पाकिस्तान के कोरोना वबाना 2 कसान पहक रसीदली थी टोल मुल्क के दमड़ो शमेर देश ज़रा 3 सवा और देश तर रसीदले दे NCOC लखवा जारी करे ताज़ा शमेर तरमखा पतेरो सलवेरिश घंटों के मुल्क के द कोरोना मुस्बत पेखुशरा 1% रिकॉर्ड करे पतेरो सलवेरिश सातून के मुल्क के 3 सवा और 3 कसानों के द वायरस तस्दीक शवी पचीन के द स्वरलो यौ जहाज चियो सल 2 देश कसान पके स्वारो द जनूबी ग्वांगशी सूबे पगरुनो के रागुर से दलेदा द चाइना ईस्टर्न एयरलाइन दगा बोइंग जहाज द गोनमिंग खार ना ग्वांगजो खार ता रवानो चिपयो गरई से सीमा के राव गुरसे दो और वागसो दमड़ो शव कसानो द सही तादाद अंदाजा निश्ता खुदा से यारा सरगंदा कड़ेशे विदा च जहाज के स्वरे टूल स्वरले और द अमले घड़ी मुड़शवी दी हम पश्तवान खबरों के उस वक्त शवे द ये बड़े शांत में पश्तवान खबरों की उड़ान देखो द लोब खबरों डेरा इस्माइल खान के पावल जल द बॉक्सिंग मुकाबले तरसर शवी मुकाबलों के पाकिस्तानी लोबगाड़ो तरसंग गावंडी हैवाद अफगानिस्तान सखा रागली लोबगाड़ो हम बरखा वागस्ता नूर तफसील गुरु डेरा इस्माइल खान ना जमुग हमकार तारिक जमान बैठनी पदे रिपोर्ट की په ډیر اسماعیل خان کې د وی میلې دستور شوی و په اول ځل د پاکستان ترڅنګ ګوانډي هیواد افغانستان څخه راغلي لوبغاړي دغه میلې د پاک افغان ملګرتیا او د رورولي نخښه ګرځولې ده او خطرناک گیم زموږ مقصد دا چې غیر مسلم سره وجنګول کې انډیا شو چې غیر مسلم سره پاکستان شکریہ ادا کوم چې ټیم راکړم له مقابله لپاره پارسل هر جی ته گیم ایسته دا خو راځي په چې ټریننګ باندې زیات ماشاءالله د میلې جوړونکي ورډ گینز ریکارډ هولډر عرفان میسود وای دغه شان پروګرامونو لوبغاړو لپاره صحتمند دي فرست پروفیشنل باکسینګ ایونت دی چې کوم پاکستان باکسینګ کونسل انډر داته شوی دی په دغه د ایونت مین مقصد دا و چې دلته پډی خان شه د باکسینګ ډیزیوټ ټیلنټ وو خدا ته یو داسې نېشنل انټرنیشنل ایونت نو شوی دا نه اول میشه میکس مارشل آرټس ډېری ایونت نه کړی وی پروفیشنل باکسینګ هم وای چې دا ته میشه سٹارټ کی دغه فرام د ایونت وکړه دا ایونت شه میشه درې فایټینا یشي وی چې په دغه اولی مین کیم ایونت فایټ دی افغانستان او پاکستان منشه دی پانا نور دوه کیم فایټینا دی د پاکستان کیم نېشنل لیول په دې پروګرام کې د پاکستان بیلابیلو علاقو نه هم ټیمونو شرکت کړو طارق زمان بیٹنی हम पश्तून न्यूज़ डेरा इस्माइल खान हम पश्तून खबरों के उस द मौसम हाल रातलुन की सलवेरिश घंटों के बाद मुल्क पर ज़्यादातर सिमों के मौसम उचवी खुदशपे पवक्त बा मौसम यखवी द मौसमियात महकमे वैना तरमखा द टोलो नज़ियात बारान बांची के 6 मिलीमीटर और वरेदले द टोलो नज़ियात दर्जा हरारत पटनडुजाम के यौ सलवेख और सिब्बी के सलवेख डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शविदे द मौसम हाल सरा हम पश्तून खबरों पाए तरसी द नूरो ताज़ा खबरों दपारा तासुजुम हम पश्तून सोशल मीडिया पाने करते